الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم باورز بانی يجمع الله الرسل چراجو مبکی اللہ تعالی پیغمبرانو لرا فیقولنو وفرمائی ماذا أجبتم څه جواب درکړی شوی او تاسو ته قالو نو بوای اغی لا علم لنا نشتری څه پویا منګ لرا انک یقینا انت علام الغیوب تی خپویدن کې په پټو باندې په غیب باندې اذ قال الله کله چې یاد کا وخت کله چې به فرمای الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم اذکر یاد کا نعمتي نعمت زما علیکا چې کړه مې او پتا باندې وعلى والدتک او ستا په مور باندې اذ ایتک کله چې مضبوط کړی ماته بروح القدس قدسی پاغا روح پاک باندې چې هغه جبرئیل امین دی تکلم الناس خبرې به کولې تا د خلکو سره فی المهدی په زانګو کې وکهلن او په پوخ عمر کې مضبوطیا کې وإذ علمتک الکتاب او یاد کا وخت کله چې ما وښودو تا ته الکتاب کتاب یعنی قرآن والحکمت او حکمت چې سنت دی والتورات او تورات والانجیل او انجیل وإذ تخلق او یاد کا وخت کله چې به جوړول تا من الطین د خټینا که هیئت الطیر په شان ته د شکل د مرغۍ باذنی زما په حکم باندې فتنفخون پوکې بری کوفیا پاغي کې فتكونون کېدل باغ طیرن مرغۍ باذنی زما په حکم باندې وتبرئ الاکمه او جوړول بتا د مورنا مورزادی لاند مورنا پیدایشی لاند والابرص او د برګي مرز والا باذنی زما په حکم باندې وإذ تخرج الموتى او کله چې بتا راایستل مړي باذن زما په حکم باندې وإذ کففت او کله چې بن کوما بني اسرائیل ان کستانه اذ جئتهم کله چې تا راتل وکړل غیتا بالبينات په واضح دلایل سره فقال الذين نفرم اولیا کسانو کفروا چې کفر کړو منهم د دینا ان هذا ندید الا سحر مبين مگر جادو د ښکارا وإذ اوحيت الى الحواريين او یاد کا وخت کله چې ما وحی وکړه یعنی پزله کې مت خبره واچوله چاته الى الحواريين ملګرو د عیسی علیه السلام ته چې د حوارین ویل کېده ان امنو بي دا چې تاسو ایمان راوړی په ما باندې او به رسول او زما په پیغمبر باندې قالو ویل غي آمنا یا الله موږ ایمان راوړی دی وشهد او گواشه بان په دې خبره چې یقینا موږ مسلمون غاړه کې خودن کیو الله ته اذ قال الحواريون یاد کا وخت کله چې ویلې هغه خاص ملګرو د عیسی علیه السلام یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم هل یستطيع ربک آیا وبکی ربستا آیا طاقت بولري ربستا اند دې خبر ينزل چې را نازل کی علینا په مونږ باندې راولېږي په مونږ ته نازل کی په مونږ باندې مائدتن یو دسترخوان من السماء د برنا قال ویلی عیسی علیه السلام اتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه ان کنتم مؤمنین کچته تاسو ایمان راوړونکي وي قالوا ویل غي نريدو اعتراض نکو نريدو غواړو مونږه ان دا ناكل منها چې خوراک کو د دینه او تطمئن قلوبنا او مطمئن شي زلون زمونږه ونعلم او پوه شو مونږه ان په دې خبره باندې قد صدقتنا ان ونعلم او پوه شو ان قد صدقتنا دا چې تا رښتیا ویلې دي مونږ ته ونکونو شو مونږه ستا په دې رښتیا والی باندې من الشاهدین د گواہی کوونکو نه قال عیسی ابن نو فرمایل حضرت عیسی اللهم اے الله ربنا اے رب زمونږه انزل علینا راولېږه ته په مونږ باندې مائدتن نازل کته په مونږ باندې مائدتن یو دسترخوان من السماء د برنا تكون چی عید لنا اختر زمونږ د پاره اولنا لاولنا اختر لنا ان تكونو چشي لنا زمونږ د پاره عیدن اختر لاولنا د اولنو زمونږ د پاره او اخرنا او درستنو زمونږ د پاره و آیتن او نخبی او نخ د قدرت من کستاد طرفنا ورزقنا او رزق راکړي مونږ ته وانت خیر الرازقین او ته بهترین رزق ورکونکې قال الله نو فرمای الله تعالی انی منزلها یقینا زر علیکم کې مدلر علیکم پتا سبانی فمن یکفر بعد منکم پس چا چې کفر وکړست د دینا استاسنا فانی اعذبه پس یقینا ز سزا بور کوم د عذاب اند سزا لا اعذبه چې نه بور کوم هغه احدن هیڅ یو تن لره
من العالمین د مخلوقاتنا. الله او یاد کا غوخ کله چې به فرمای الله تعالی یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوی د مریم انت قلت آیتا ویلی للناس خلق تا اتخذونی چې ونیسئ ما و امی او مور زما الهین دوا معبودان مددگاران من دون الله سوا د الله تعالی نه. قال نو به فرمایل حضرت عیسی سبحانک پاکی د الله تعالی را ما یکون لی ندی مناسب مالا ان اقولا دا چې زویما ما هغه څه لیس لی بحق چې ندی مال را لایق ان كنت قلته کچرت ما ویلی دا خبره فقد علمته نو یقینا پتاقی سره پوهه ته پاغي باندې تعلم ته پوهه ما پاغه سبانی فی نفسی چې زما پزړه کې دی ولا عالم او نیمه پوهه زما پاغه سبانی فی نفسی کا چې ستا په ذات کې دی انک یقینا ته انت تعلم الغیوب ډیر ښه پوهه په غیب باندې. ما قلت لهم ما ندی ویلی دی تا الا مگر ما هغه څه امرتنی به چې تا حکم کړی دی ما ته پاغي سره ان عبد الله دا چې بندگی وکړي تاسو د الله تعالی ربي چې رب زما دی او ربکم او رب تاسو دی. وکنت علیهم او مز پدی باندې شهیدن گوا ما دمت فیهم څو پوری چې ومز ما دمت فیهم څو پوری چې ومز پدیو کې فلما پس هر کله توفیتنی چې کله تا زوا خستما كنت نویت انت الرقیبه امت الرقیبه نگران علیهم پدیو باندې وانت او تا علی کل شیء شهید په هر یو شی باندې گواهی. ان تعذبهم که چرته سزا ورکې ته دیتا فانهم عبادک پس یقینا دی بندگان دستا وان تغفر لهم او یقینا او وان تغفر لهم او که چرته بخنه وکې ته دیوتا فانک پس یقینا انت العزیز تی غالب الحکیم حکمت والا. قال الله فرمایل الله تعالی هذا یوم ينفع الصادقین دا قال الله او فرمایل الله تعالی هذا یوم ينفع الصادقین دا غورز د فائدې ورکولو دا رښتیا وینکو تصدقهم د رښتیاو د دی یا اسانه معنا هذا دا غورز دا هذا یوم دا غورز دا ينفع الصادقین چې فائدہ به ورکړي رښتیا وینکو تصدقهم رښتیا د دی لهم د دې لپاره به جنات باغونه تجری چې بهږي به من تحت الانهار لاندې د ونو داغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به دې پاغې کې ابدا همیشه. رضی الله عنهم الله تعالی به راضي د دینا و رضو عنه او دی به راضي داغه نه ذلک الفوز العظیم دغه د کامیابی لویا. لله خاص د الله تعالی لپاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو د ول ارض د زمکې ده و ما او دغه صدا فیهن چې په دغه په دې زمکې او اسمان کې دي وهو او د الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والا دی.